ته په جواب کې د کمرې نه ویډیو مکاوه ما ته په جواب کې د کمرې نه ویډیو مکاوه واکینا مخ چې مسله وړاندې کو جهان باندې زموفتي ندیم یم پوهېږم ستا ایمان باندې واکینا وبیکینا سیبکینا وبیکینا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند و محترمو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې نه مخکې نعمان هاشمي او مفتي ثناء الله او دغه خایف الله دغه درې ملګري یا استادان شاګردان هر څه چې ورته وي دی په خپل نسبت باندې دی یو کلیپ کړی غلط د مفتي صاحب محترم پسې بدې ردي د عبدالخالق سیفي سره د مفتي صاحب محترم خبرې روانې وي د کویټې والا دی دې طرف نه خوله راواچوله چې دغه خبرې یا د کویټې سړی دا مونږ یو طرف ته کو په هغې کې مفتي فیض الحسین صاحب زما ورور محترم هغه ورته جواب وکړو بیا ورته ما یو اخلاقي جواب وکړو ما دې ته ذاتي وټسپ باندې ورواستولو مقصد هم زما دا نو چې زه دا شیر کړم دې ته مې ذاتي وټسپ ته ورواستولو چې دغه بدې ردې دغه مه وایي ستاسو صرف مقصد دا دی چې د خپل مشر ترې خلاص کړي عبدالخالق سیفي. نو په دغه باندې نعمان هاشمي بیا بل کلیپ وکړو ما ورته بیا بل کلیپ ورواستولو نو هغه کلیپ کې د څه دجل کړی دی هغه دجل او فریب زه د ده ښکاره کومه وایي د دې نه مخکې اکبر علي ما ته کلیپ وکړو وایي ما ته وایي چې مفتي محمد ندیم محمودي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ښیي چې تا ته خو مفتي صاحب چیلنج نه دی درکړی زه یم لعنت الله علی الکاذبین د الله لعنت ستا غونته درغجنو باندې ما دغه خبره نه ده کړې هغه کلیپ وره تا ویل ګوره زما خبره د هغه سره د ته پکې مه راځه نو ما درته بیا مفتي صاحب خو ته نه یې چیلنج کړی مفتي صاحب خو که خبره کړې ده د غلام حضرت په عقایدو کړې ده غلام حضرت ته خبره کړې که ته دغسې خبرې کې نو بیا خو تا ته م هغه نه دي ویلې تا خو پېژنې م نه څوکه په دغې خبرې باندې تا دا وویل چلو چې زه مفتي صاحب نه یې چیلنج کړی نو وایي تا سره خبره کوم بیا وایي تا ما ته دا وویل چې غلام حضرت د مفتي صاحب محترم په ژوند کې ولې نه ویله نو دا خو درته زه اوس هم ویمه چې د مفتي صاحب محترم نوم یې ولې نه اخیسټو مفتي صاحب خو بار بار هغه چیلنج کړی هم دی د هغه عقاید یې چیلنج کړي دي ویلي دي بار بار یې ویلي دي غلام حضرت په هغه وخت کې ژوندی و حیات و په هغه وخت کې به یې ویلي و که نه چې زه د مفتي صاحب سره کښېنم یا د هغه سره بحث مباحثه کوم یا د هغه سره بحث ته تیار یم په هغه وخت کې به یې ویلي نو ولې هغه خپل عقاید هغه ته معلوم و چې دا زه د کومو عقایدو دفاع کوم د پیر صاحب الرحمن او په کومو عقایدو باندې زه ژوند تېروم دغه عقاید چې کوم دی صحیح نه دي خو دنیا ته عیا کولی نه شوه دنیا ته مخامخ کولی نه شوه دی اوس وایي چې ګوره زما اوس ستا خبره ده د مفتي صاحب محترم خبره ترې نه ووته زما اوس ستا خبره دغسې نه وه زما اوس ستا خبره دغسې وه ما ورته ویل مشران د مفتي صاحب نه مه بچ کوه ستا حیثیت دومره نه دی چې د تا سره مفتي صاحب کیني تا ته ما دا نه دي ویل چې زه او ته به کینو الحمدلله ته زما خبره کې د مفتي صاحب محترم زه شاګرد یم والله که زه درته خپل شاګردان کینم قسم په الله کې د هغې نه مخکې لاړ شي دغه امین الله مولي صاحب زما شاګرد دی ما سره درې څلور کاله مخکې دغه موضوعات ویلي دي قسم په الله که دا درته کینوم اوس څه کال دا وړه دوره کې دی که دا درته کینوم قسم دی که دنم په دغه مسله کې اوسي خو خبره دغه عمره ده چې تا هغه خپل مشران یو سیټ ته که ځان دې رامخې ته کو نو زه درته بیا هم ویم چې ستا حیثیت نشته دی مشران دې رامخې ته که سبا به دې دغه مشران وي چې ده ته زمونږ سپورټ نو حاصل نو زه درته وایم چې تا ته د هغې سپورټ نه دی حاصل ته د هغې طرف نه نماینده نه راځي مفتي صاحب محترم د یو جماعت مشر دی تمام علماء دیوبند او شیوخ په هغه باندې اعتماد کړی دی مفتي صاحب محترم خپله کینی خو دومره وکړه چې ته خپل یو مشر رامخکې کړه ستا حیثیت نشته دی عبدالخالق سیفي هغه چې کوم دی ولې یو سیټ ته شو هغه دې رامخې ته که چې هغه بحث وکړي که نه هغه دې خبرې وکړي آیا زلي شاه چې تر اوسه پورې د مناظره چغې والې او هلته کې د کویټې خلکو ته یې ویلي چې ما روغ غواړي دا که راځي نو روغ غواړئ که نه د کویټې په سطح باندې به مناظره وکړو که په دې ځای باندې هم کښېنو مشر دې روغ غواړه کښېنوه که نه ستا حیثیت نشته ما خو تا ته دغه ویلي دي دا مې درته نه دي ویل چې زه ورته مناظره کوم
دغه خبره زما په کلیپ کې نشته چې زه او ته به مناظره کوو مفتي صاحب به یو سیټ ته کو نه زه د خپل استاد محترم متعلق دومره ګستاخانه الفاظ نشم استعمالولی خو تا ته ما ویلي چې مشران دې رامخې ته که ته یو کشرې جواب به درته زه کومه مناظر چې تر کومه پورې مفتي صاحب محترم حیات وي تا حیات د مفتي صاحب هغه زمونږ مناظرم دی هغه زمونږ د علماء دیوبند مشرم دی او تمام شيوخ په هغه باندې اعتماد کړي بلکې تمام پاکستان شيوخ په اعتماد کړي دي نو دغه درته زه بیا مې مخستا غون ته خړسرو سره نه کینو ستا غون ته خړسري بسي مشران د رامخه ته چې ورسره کینی چې کم از کم ستا د کې پی کې خلق خو منی کنه چې ستا شکست دغه شکستي سبب د مشران وي چیرې نومان هاشمي څوک د مونږ نه پیژنو خایف الله څوک د مونږ نه پیژنو مفتی ثنا الله صاحب د مونږ نه پیژنو ته چې د کویټ نه کویټوال مفتی ثنا الله خپل رور راغواړي نو ولی عبدالخالق سیفی هغه باندې څه چل شوی دی هغه غواړه کې نه وکنه که خپلو کې څه مسلې شته دي تاسو بیا وی ته بار بار دغه وی چې زه د مفتی صاحب شاګرد یم الحمدلله به باندې دوه لویم په فخر باندې ویم د مفتی صاحب محترم د خپل خورې درته لګیا دي اوس هم درته جواب درکې او دینه بعد به هم درته جواب درکې او که مشران در رامخې ته نو بیا ما کې دومره ادب شته ستا یو مشر د خبرو کې نو مفتی صاحب محترم به بیا خبره کوي زه به بیا خاموش دغه سره فاتحیه باندې ناست یم بیا به زه خاموش ناست یم خو ستا غونته خلک چې روچتېږي نو بیا به زما د خولې نه جواب اوري بیا هم درته یم خپل مشران در رامخې ته ته یو طرف ته شه مشر در رامخې ته اگر چې ستا په خوله در رامخې ته شي جواب ته کوه یو مشر وښایه چې زما دغه مشر کینی چې هغه یقینا ستا خلکو ته خو مسلم وي که نو ته خو چاته مسلم هم نه خپلو خلکو ته بیا وی مونږ دې ته ویلي وي چې دوه کسان به کینو وی دی ویل چې نه کومه مناظره تر اوسه پورې شوې ده وایي ستاسو مناظرې مونږ ته معلوم دی او تاسو جګړې کوئ اخره کې یو مناظره داسې وښایه چې په هغې کې جنګ نه شوي والله زمونږ د پنجپیریانو سره حیات النبي مناظره شوې مفتي صاحب محترم کړې ده د ښه په آرام او په تسلی باندې شوې ده د هغې نه بعد چې کوم دی د غیر مقلدو سره مناظرې شوي دي ښه په آرام او په تسلی باندې شوي دي خو ستا غونته خلک چې هغه مخې ته راشي او په سواد کې بکواس کوي د شیخ الهند رحمت الله علیه د قاسم نانوتی رحمت الله علیه د تانوی رحمت الله علیه بیزتی کوي ګستاخی کوي تر دې پورې چې ګستاخی شیخ سنجان رحمت الله علیه نه راوړي او شیخ ادریس صاحب تراشي نو بیا دا بزدلی غنو د مفتی صاحب محترم کول له بیا مونږ بزدلی غنو چې مونږ د استادانو کنزل او خلم بند کړي بیا زمونږ دا جرأت او چې سپېړم د نوخ کې دینه بعدم که زمونږ اکابر پسې بدی ردی وای کنزلی کوي قسم په الله دومره سپېړې بوخري چې هغه به تاسو په خپل خوب کې په بچپن کې د خپل پلار نم نه خوړلی دا د ذهن نم وباسي چې تاسو به کنزلی کوي بدی ردی بوای او تاسو به چې کوم دی بیا مونږ معاف کو بیا معاف کېدل نشته دی زمونږ جنگ کتاب په کتاب باندې دی زمونږ چې کوم دی د لاس اچولو یا د کوتک او د ټوپک جنگ نه دی خو کله چې بیزتی زما د اکابرو کې نو بیا په خله باندې او په سینه باندې بیا سپېړ او بیا سوک خوري لګیا به لته خو درته سوات یاد دي کنه یاد ساته دا خده چې درته خو یاد دي او جنگونه خو تاسو کوي چې دا دغه پسې ورغی د مفتی غلام فرید سے پسې او التم نور څه مقصد نو هغه ولیدو په خپل بیٹک کې یوازې نو هغه سره جنگ وکړو دا سلويخ 50 شپېته کسان ورغی او هغه سره جنگ وکړو جنگونه تاسو کوي کوم کوي مونږ خو مناظرو لرازو زمون خو مناظره غنټه شوي وي تاسو بکواسات شروع کړي 3 غنټې شوي وي دا غینه بعد چې بکواسات شروع کړي بیا د نسپېړې وباسو په سواد کې یو موضوع ختم شي و 3 غنټې چې بیا هم وهلې دغه څه کوم دی دلته کې هم یو موضوع ختم شي و چې هغه نه بعد تاسو بکواسات شروع کړو بیا مخه ته نشو راتلې بیا په خپل ځای کې شکر دی وهلې ایا ځلی شاه چې بکواسات شروع کو مدرسې تور پسې دا ځوان او مفتی فیض الحسین سے بو زمانور مرګري مفتی سے محترم په حکم باندې ورغلی په خپل ځای کې بیا سنبال کړی خپل ځای کې در سره بیا خبرې کړې دي بیا د جواب نه یې زمون دغه سي وای مونږ دي ته ویل نو جګړه مونږ نه کوو چې کله خله غلط استعمالي بیا به د غلط خلی چې کوم دی مونږ درته نه استعمالو بیا به د هغې په ځای باندې سوک او سپېړه خوري مونږ د خپلو اکابرو ګستاخي نشو برداشت کولی ها دغه په لحاظ باندې جرح او دغه چې کوم دی د اصولو مطابق خبره برداشت کولی شو خو د اصولو نه بغیر کنزل او بدې ردې بیا د برداشت نه دي زمونږ تاسو به برداشت کوئ تاسو مشرانو کې به دغه کارونه ځکه به برداشت کوئ زمونږ په مشرانو کې بدې ردې نشته ځکه مونږ نه برداشت کوو وایي دا کوم اصول دي چې دوه په دوه به نه کېنې بلکې یو به صدري یو به مناظري یو به دا کوم اصول دي چې دوه په دوه به کېنې تا دا اصول د کوم ځای نه وروړي چې ته پکې تعیین کې مونږ خو تعیین هم نه کوو زه ورته رشیدیه دې چېرته کتل یم نه ستا او زما
بلکې د دواړو مسلکونو تر منځه مسلمه ده. ستا خو مسلک او مذهب هم نشته دی، خو چلو بدعتي د بعضې عقایدو د وجې نه مشرکه په هغه عقایدو باندې لګیا چې هغه د شرک په لار باندې روانې دي. نو رشیدیه مسلمه ده. ته وګوره هلته کې صدر مناظر او مناظر او معاونین شته که نشته دی. نو ولې د دې اصولو نه تښتې؟ بیا د خپل یو اصول مقرر کړی چې شیخ ادریس صاحب دی خوښ دی، که عنایت الله برهاني دی خوښ دی، کابل دی خوښ دی، په خپله ویلي که نه. او هغې نه بیا ما ورته چلو به شیخ ادریس صاحب محترم دامت برکاتهم العالیه زمونږ د سر تاج، د تمام علماء دیوبند د سر تاج، هغه هم خوښ دی. لارشد وایي زمونږ خو استاز نه دی، مونږ خو ته سبق نه دی ویلی. ستا استاز نه دی، زمونږ استاز محترم استاز دی، د مفتی صاحب محترم مفتی محمد ندیم دامت برکاتهم العالیه د هغې استاز دی، زمونږ د سر تاج دی. نو د سر تاج څوک د هغه بېعزتي او بې احترامي نشي کولی. زه دا نشم کولی چې زه مفتی صاحب شیخ صاحب ته یم چې مونږ ته کښېنه مونږ لږ بحث کوو. تاسو کې خو به بې ادبي وي، مونږ کې دا بې ادبي نشته. تا مقرر کړی نامې دې راستولې، مار ته په هغه باندې ټکې لګولو، مار ته ستا شرط دی تی پوره که وخت یې نه واله. اوس هم درته یم ته تېنه ټایم واله، ته ورسره چې کوم دی خبره وکړه، بیا هغې نه بعد راځه بیا به درسې مونږ خبرې وکړو. نو اصول که دغه نه دي نو دا ستا والم اصول نه دي، دا ستا دوه په دوه ناسته دا هم اصول نه دي. بیا وایي دا کم شریعت دی، نو دا ستا والا کم شریعت دی. وایي دا د بندګانو تعیین دی. وایي د بندګانو په تعیین کې چې کوم دی تبدل راتلی شي او هغه بیلولی شو، نو بس زه به درته اوس ووایم چې دا مسایل خو د فقه حنفي مسایل چې دي هغه هم امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مستنبط کړي دي که نه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، اوس څه کوي ته به په هغې کې تغیر او تبدل راولي. کومه مسله دیني خوښه په هغې کې به تغیر او تبدل راولي، وایي به چې دا خو د بندګانو تعیین کړده مسایل دي، اوس به زه هغه اخوا دې خوا اړومه ځکه چې بنده تعیین کړی دی د هغې. لکه دې خبرو باندې دې سوچ وکړه کوم طرف ته روانې، بیا به په هغه مسایلو کې هم تعیر راولي، بیا به په خپله د ځان نه مجتهد جوړی په یو بل طرف باندې روانې، په خبره سوچ نه کې روانې. وایي د بندګانو په دغه کې چې کوم دی تعیین راولو، نو هغه هم بندګانو بیا به هغې کې هم تعیین راولي. اجتهادي مسایل به بدلی را بدلی، اړې را اړې به که څه به کې هغې سرې. لږ سوچ کوه په خبره باندې. بیا وایي هر ځای کې تاسو فساد کړی، نو فساد دی د مفتی غلام فرید صاحب په بیټک کې ټول ولیدو چې مونږ فساد کړی که تاسو فسادیان یې. بیا د هغې نه بعد وایي زما خبره خو د مفتی صاحب سره وه، وایي زه تا متعین کړی بناتي کلي کې د مفتی حبیب الرحمن صاحب ځای. لږ کلیپ خو وګوره دجاله، اما دغه نه دی ویلي چې دغلته به زه او ته مناظره کوو، دغه مې نه دی ویلي. ما درته ویلي وو که چېرته ستا مشران تیاریږي چې یقینا هغه مسلم وي ستاسو سیفیانو ته، خصوصا په KPK باندې، عموما په ټول پاکستان باندې، که هغه مسلم وي ستاسو د سیفیانو ته په ټول دغه باندې، او خبره د کویټې نه را روانه وه، که هغه مسلم وي نو بیا صحیح ده، هلته کې به د ځای تعیین وکړو، د وخت تعیین به وکړو، د موضوع تعیین به وکړو. دغه مې درته ویلي وو. مل دوه کسان مفتی صاحب محترم به کسانو تعیین وکړي، دغه مې درته ویلي. کلیپ وګوره چې هغه به د کسانو تعیین وکړي، در واوستئ، تاسو هم دوه کسان هغه ځای ته راوستوئ، نو هغې کې به د موضوع تعیین وشي، هغې کې به د ځای تعیین وشي، او هغې کې به د وخت تعیین وشي، د ورځې تعیین به وشي. دغه مې درته ویل. دا مې درته نه ویل چې بناتي کلي کې به موته کینو مناظره به کوو. مونږ د مفتی صاحب محترم په عزت باندې خپې نه ږدو، نه د مفتی صاحب محترم عزت پېمال کوو. هغه زموږ مشر دی، زموږ استاد محترم دی، اوس هم ورسره الحمدلله په فخر باندې وایم زه ورسره مدرس یم، د هغه د خپو خور یم، د هغه سره مدرس یم او د هغه خادم یم. نو مناظر زموږ مفتی صاحب محترم دی چې تر کومه پورې تای حیات، چې تر کومه هغه حیات وي، مونږ به دا بې ادبي ګڼو چې مونږ به یو سړي ته وایو مونږ سره کښېنه مفتی صاحب پرېږده، دا زه بې ادبي او ګستاخي ګڼم. خو ته خپل مخ خو دا هم نشم کولی چې مفتی صاحب محترم ستا غونته خړسرو ته پرېږدم او هغه د تا سره کښېني. مشر دې تیار که، زما کلیپ وګوره ما ته تل چې د خپل مشر تیار که چې هغه په KPK باندې څوک مني. ایاز علي شاه ستا مشر حسابېږي، تیم مشر حسابې. عبدالخالق آغا سیفي سره د مفتی صاحب خبر روانه ولې نه کښېني، هغه کښېنوه که نه. نو بیا وایي داسې به وکړو، یو به زه کښېنم، نعمان هاشمي د خپل طرف نه زمونږ تعیین هم کوي او خپل تعیین هم کوي. ډېر ښایسته اصول دی نه دي پیدا کړي نعمان هاشمي، خپل اصول دی پیدا کړي او خپل اصول په مونږ مستنبط کړي. یو به زه کښېنم، یو به زما ورور ثناء الله مفتی ثناء الله کښېني، او یو به ته کښېنې، او یو به مفتی فیض الحسین صاحب کښېني. نو که د وخت تعیین او د ځای تعیین او د موضوع تعیین وی خو در سره به وکړو، خو د مناظرې دپاره به د هغه مشران رامخکې کې دغه تعیین به در سره انشاءالله هم په دغه بناتي کلي کې وکړو چې دا موضوع به وي
دا وخت به وي، دا ورځ به وي، دا ټایم به وي، دا به در سره وکړو دغه تعینات. ځکه خپلو شرطونو نه خو وړی دی چې شیخ ادریس صاحب تاسو ویل دی به وړي، مونږ درته تاسو ته ټایم والي مونږ تیار یو. دغه تعین دا تا کړی دی، زم درته تعین کوم چې ته مشران دې تیار کا. مناظر زمونږ مفتی صاحب محترم دی، زمونږ استاد محترم دی، او که د وخت او د ځای او د ټایم او د ورځ او د موضوع د تعین دپاره وې، نو د هغې دپاره به انشاءالله چې کله ته دا جواب وکړې چې زما مناظر دا شو او دغه مشر ما تیار کو، یا عبدالخالق آغا سیفي چې د مفتی ثناء الله د هغه ځای کویټ نه راغواړي، نو آغا سیفي ولې نه راغواړي، عبدالخالق آغا ولې نه راغواړي، هغه راغواړه که نه چې خبره یو طرف ته شي، خبره منځته راشي او ختمه شي. او ماغه نظم به درپسې ووایي کېنه سیفي کېنه سیفي کېنه وابي ها، نو هماغه خبرې ته بیا راځي. نو په دغه لحاظ باندې زما تا ته دا انتظار دی انشاءالله چې ته به د خپلو مشرانو تعین وکړي او خپل مشر به یو رامخې ته کړي، یا عبدالخالق آغا سیفي او یا چې کوم دی د دې طرف نه ایازلي شاه، دا به رامخې ته کړي. نو هغې نه بعد به انشاءالله تا سره بیا زه نورې خبرې کوم. السلام.